سيدنا ومولانا محمد مشكاة والله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وآية موليسي نکنا دا داسې آسان کار دی دې کې په د نر او د ښځې پته لګېږي کتاب الایمان کې خو لا ډېر وخت دی حدیث پاتې دی تاسو ته ما پرون د حدیث متعلقه بله ورځ څو خبرې وکړې درې یو مې د راوي لنډه غوندې ترجمه راته وکړه دویم مې شان ورود د حدیث درته وویل او دریم میں اہمیت دا حدیث نو متن دا حدیث کو پاتے دے کر والکا متن دا حدیث دری سیری خواہ سو دا نیری نش اولیسا انما الاعمال بالنیات یویسے دانا دویم ایسا وانما لامرئ ما نوى دوشو دریم فمن کان هجرت الى الله ورسوله دا حدیث متن پدریوی سو تقسیم دی نن پاول ایسا کے بحث کو انما الاعمال بالنیات دیکھ نن اتو خبرو تا فکر کو سو خبرو تا ات خبری اولا خبر تعلق دا انما سره ده انما دیکھ دری قول دی خواہ یو قول دانے چی انما پاسل کے انماو دا ماء کافا دا انے دا عمل نبن کڑے دویم قول دانے چی انما ان جدا دے او ما جدا دے او ما نافیہ دا درم انما خپلا کلمه برأس حالا نسو قول شفت دری او دریو وارو اقوالو کی دارے چه دا مستعمل دا حسر دا پارا دا حسر دا پارا نو حسر چاہتا ہوئی خبری حسر تعریف زدکای چې د نیر نشي حسر وی نفی الجمیع او البعض و اثبات الواحد نفی د ټول یا د بعض او اثبات د یو بس دې ته سوای نو که نفی د جمیع دې ته حصر حقیقی وی او که نفی د بعض دې ته حصر اضافی وی انما دا حسر دا دویم نمبر خبر انما الاعمال فرق ما بین دا عمل او دا فعل کی سره دا فرق فما بین د فعل او د عمل کې دا ده چې فعل چې وي د کې تجدید دائم نه او عمل دائم او مستمر ما تسویل ولم تر کیف فعل ربک باصحاب فعل ربک الم تر کیف فعل ربک بعاد دا غي وجه دا چې دا عمل الله تعالی یو ځل کړ نو قران کریم کې د سوای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات د سنوي چې وفعلوا الصالحات سمانا دا مؤمن به همیشه نیک عمل کوي دا سنه چې یو ورځ یو کې او بل ورځ نه ثوابي والا وای وی چې کوم عمل همیشه کې بیا فرض کیږي
الله دې زموږ او تاسو دماغ نه خراب دې دماغ خراب یو عمل چې سړی همیشه وکړي چې فرض کېږي د پیغمبر خصوصیت هغه د امتی نه ښه زه یو چا دغه ته بوتلم د روژې ختم پاکستان کې وي دا زموږ مخامخ جومات ته وي د امام سکل ختم وی ختم نه کوه چې نه فرض نشي نو سکال مو روژه کې ختم ما وی دا امام ډاکټر ته بوزي دماغ کې فرق یو سړی امتی چې عمل همیشه وکړي نو فرض کېږي دا کم ځای کې راغلی دته ووایه څومره وخت کېږي چې ږیره دې پرېښې ده هغه فرض شوي نو کله یې کا څومره وخت کېږي چې واده دې کړی یو کال خو به کېږي طلاق یې کړ ولې نکاح سنت نه ده څومره وخت کېږي چې پرتوګ دې اغوستی وباسه لکه پرتوګ خو ثابت دی قولا دا ستا خبره ده چې سړی همیشه عمل وکړي نو فرض کړي دا کار دی کې نه راغلي ډوډۍ هر وخت خورې چې هر وخت چکې او سکریم هر وخت خورې اوبه هر وخت چکې هغه فرض نه شوې دا ستا خبره ده دا غلطی خبرې دي عمل وای دي ته چې همیشه به کې خیر العمل ادومها وان قل بهترین د اعمالو هغه دی چې رسنی همیشه اگر که کمی نو عمل خو وای دي ته چې همیشه به یو ډیر وای نو یو دوام دی او یو لزوم دی منځ کې فرق دی ها د نیر نشي ګوره د دوام تعلق د عمل سره او د لزوم تعلق د عقیدې سره دوی زم نه پیژني نه پیژني د دوام تعلق چا سره عمل سره اعضاء سره بدن سره او د لزوم تعلق ما ته ګورئ دا ماسپخین منځ فرض ده دا عقیده ده که عمل ده اخو عقیده ده په دې باندې مونږ ادا کیږي ماسپخین مونږ کول عمل دی نو عمل به همیشه کې خو کم عمل چې لازم وي نو عقیده به د لزوم ساتي کم چې لازم نه وي عقیده به د لزوم نه ساتي نو د لزوم تعلق د عقیدې سره او د عمل تعلق د چا سره د بدن سره دی وی چې بدن کې کله کله پرېګد د عقیده د لزومونه ساتي او غلطه ده پیږي کله ما امام دې ډاکټر ته بوزا چې سبب غړي وړي وي دا خو دماغ کې فرق راو نو عمل سوي همیشه ښه پیږي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ کې د فرض او د سنت او د واجب او القاب نو ولی د دې القاب تعلق د سند سره او سند وونه نو هغه به داسې عمل کو چې د سره فرق چاته نه کېږي چې کم فرض دی او کم سنت دی او کم واجب همیشه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه مینس کې ناس او پټکې مبارک کوس کا نو پر سر کې لار نو یو صحابي ولید وې د حضور پر سر کې وختو کې خلار او د سر ګلګوتیو کې لار نه و نو بس منډه کړ پورته خزه ته وې زدا سي وخت سکوم چې د حضور سنت پکې نه دي کې خلار نشتا هغه ورته وې سړیا ستا وختو کې لار نه جوړي دا ګلګوتی دي او د حضور وخت خوار دي ورته وینا لار و جوړو پکې نو یو طرف ته وخت خزي ونی او یو طرف ته سړی او کشه ویني پکې راو او چې بیا خوشی کنو بیا یو وی سړی ځان دې پوک او دې کې لار نه جوړی نه لار به جوړو نو سیخي ګرم کو نغری کې کیو او به په سر کې راکش ویله اوس کار سم هغه داسې په سنت کلک ولا او موږ سنت څه پر سنت
دا دومره بیکار خلق الک ټکه پوکه چې خلق کوي د دین هم باندې ولې کله کله پرېږدي اسنه همیشه نشي ابل شپم تلویزیون کې چا پښتنه یو عمل سره همیشه کې نو فرض کېږي دا د پیغمبر خصوصیت دی ونیا امتی بکې همیشه دا د کار دی او د فرض کېدلو تعلق د زړه سره دی او د عمل تعلق د بدن سره دی زه زه پیژنه پیږي کنه رازا نو عمل او فعل کې څه فرق دی عمل همیشه دائم او مستمر توای او فعل کله یو کله نه بیا د عمل او د نیت او د ارادي په منځ کې څه فرق د نیر نشي نو فرق دا دی چې په نیت کې ذکر د غرض ضروری دی د دې شی نیت کو او په ارادي کې ذکر د غرض ضروری نه دی دا فرق سو خبرې شوي دعا دریم نمبر خبره النیات جمع د نیتون دا بالتشدید نیتون په اصل کې نیتون نی او نا نیات جمع د نیتون پس کې نیویتون نیو وو یا شوا او یا پیا کې مدغم شون نیتون اعلال د مرمیون پکې شوه دا درې خبرې شي سلورم نمبر خبره نیت افضل لك عمل ابل وزمن درته ویل او کیا دیږي درته نو نیت افضل لك عمل رسول الله مبارک فرمای نیت المؤمن خیر من عمله نیت د مؤمن دا د مؤمن د عمل نډیر افضل التا حدیث کی بوا انشاء مختلف توجیحات من عمله کی ضمیر د مؤمن تراج دا مؤمن نیت د عمل نسره دا افضل له ولی من 10 وجوه دا لس وجوه یو دا ده چې نیت په منزله د روح ده عمل په منزله د جسد ده اور روح خود جسد نہ اعلی ہے نیت هم د عمل نہ اعلی دویم نیت موقوف علی الطاقت نہ ده او عمل موقوف په طاقت باندې ده دریم یو عمل متعدد کېږي د نیت په وجه عمل یو کې او مختلف نیتونه پکې وکي تعدد پکې راځي سلورم عمل په نیت موقوف ته خو نیت په عمل منه موقوف د یو شی نیت یو کا اگر کستا په عمل کې وس نشتا نو مشکل نشته پنځم نیت په اعتبار د محل سره اشرف دی ولی د نیت محل دی قلب او د عمل محل دی اعضاء اعضاء اشرف دی که قلب اعلی شپږم نیت دائمی ہمیشہ نیت کولای شي او عمل دائم وم نیت کې ریا نه او عمل کې ریا راځي نیت خود زړه سره تعالی کم کې چې نیت ریا نه خو اعلی ده داخله چې کم کې سوي ریا اتم نیت د اعمال باطنیو نه ده
لا یطلع علیه غیر الله، غیر د الله تعالی نه بل چاته نه او اعمال دا او عمل خود اعمال ظاهریه نه ده، عمل باطنی خو اعلی نه. نیت تنویر د اعمالو کوي او دا مقصود ده. عمل کړه درنا قابل ګرځيږي او د قدر چې نیت پکې نو تنویر د اعمالو په نیت راځي او دا مقصود ده. لسم نیت انقلاب راولي، عادتنا عبادت جوړای، د عبادت نه عادت جوړای. عمل نیت تیس نشي وي، کم د نیتو کو عمل چې کسر تنو خو نیت کې انقلاب ده. عادت نه څه جوړای، عبادت کور ته خاصه مړ راوړي او غوړی او چای براوړي او نیت پکې د صدقې او کې ثواب. عادت وي په عبادت بدش، عبادت نه عادت جوړي. مسکه دې لپاره چې خلق راته بزرګ وي او تقوا دار وي کو خدای عبادت خو په څه بدل شي؟ عادت. دا کار نیت کړي د انقلاب راولي ښا په عمل کې د عادت نه عبادت ته ګرځي او د عبادت نه عادت ته ګرځي. سلور خبر شي ها. پنځم نمبر خبره اخلاص ستوي. اخلاص په لغت کې یو شی خالی کول د ګډون نه، خلو الشیء عن الغش، د ګډون نه ملاوت. خلق مثالو کې سری خخ مالګه پاکه او اوس پکې سپینې تیږې و دغه مې دکا پیګ هر شي کې ملاوت. او په اصطلاح کې اخلاص چاته وایي؟ اتقاء العمل عن شرکت غیر الله. یو عمل ساتل د شرکت غیر الله، بل څوک پکې شریک نه کی، صرف د الله تعالی. شپږم نمبر خبره بیان د عمل مشوب. دا د نیر نشي قیمتي خبره. کوم عمل؟ یو عمل خالصي، یو عمل مشوب، مختلط عمل. اصل کې اعمال درې قسم دي ښا. یو داسې عمل دی چې خالص ته غرض اخروی د پاره. دویم داسې عمل دی چې خالص ته غرض دنیوي د پاره. یو داسې عمل لسه د پاره کې خالص ته غرض دنیوي د پاره. دویم داسې عمل دی چې خالص ته غرض اخروی د پاره. او دریم دا دی چې مختلط وي د غرض دنیوي او اخروی نه دواړه پکې. نو اول چې خالص غرض دنیوي پکې وي دا اخروی پکې دا مقبول دی اتفاقا. چې خالص غرض اخروی پکې وي دا مقبول دی اتفاقا. دویم دا دی چې خالص غرض دنیوي پکې وي دا مردود دی اتفاقا. خالص غرض اخروی پکې وي مقبول اتفاقا. خالص غرض دنیوی وي مردود اتفاقا. دا دریم چې علی عمل مشوب ده نو دې کې درې قول دي. یو اشد ده، یو اخف ده،
یو اعدل دے سو قول دی پکی یو اشد دے یو اخف دے او یو اعدل دے اشد قول دا عز الدین ابن عبد السلام او صلاح الدین علائی دوی وی مردود دے لگ غرض دنیوی چی پکران ہے اگر کردیر پک غرض اخروی دے وی بس کار دے خراب کو ذکر نتیجہ تابع دا خس ارزلی کر دا سخ قول لے دا عز الدین ابن عبد السلام او دا صلاح الدین علائی دویم قول اخف دے دا دا امام بیحقی رحمہ اللہ اگا وی کم عمل کے چی غرض اخروی لگ راشی اللہ تا مقبول لے بس دا ٹول کی آسان قول دریم قول اعدل دا دا امام قرطبی دے اعدل قول دا امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائے کہ پیو عمل کے غرض اخروین پروتے او دنیوین پروتے نمنگ با اس فی صدی تگو سوی کباعث پا دی عمل غرض اخروی ڈیرو 80% غرض دنیاوی لگو 60% نو دا دی ثواب انقص دے دا اغی عملنا چی خالص پا کی غرض اخروی دے سمرا کم دے پا اندازی دا غرض دنیاوی پوئی نشو یو عمل لے سمرا غرض باعث پکی غرض اخروی دے خسل فیصد بل عمل لے غرض اخروی پکی 80 دے غرض دنیاوی پکی 60 دے نو دا دی ثواب کم دے پا نسبت دا آغی بانے چی خالص غرض اخروی دے سمرا کم دے 60% کر کباعث پا دی عمل مانے غرض دنیاویو خو غرض اخروی مرسرو نو چی خالص غرض دنیاوی آگے کی خو عقاب دے 100% عذاب دے پکی خود دا عمل کی چی غرض اخروی سے دے شتا پکی خود کم نو دا دی عقاب کم دے پا نسبت دا اغا عمل چی خالص غرض دنیاوی پکیو پا اندازی دا غرض اخروی نو 60% غرض دنیاوی پکی دے دا اخروی 80% غرض دنیاوی دے نو دا دی عذاب ہم کم 60% کم عذاب بسمرہ ملاوی گا 80% او غبل کے خود خالص غرض اخروی دے عذاب بسمرہ ملاوی گا 100% زمان خبر پوش کنا پوش او کدوار برابر نو دا خدای پاک دا فضل تقاضا دارا چی آخرہ کی بفیصلہ کئی 50 پا ثواب لکہ دا اعراف والا سو خبری شویں شپک خبری وم نمبر قیمتی خبر دا تکو نیت گور پا طاعاتو او پا مباحاتو کی اثر کئی پا معصویاتو کی اثر نکئی تو دیکھو جس رضا کا زنا کم چیو مجاہد پکار دیکھا زبردست مجاہد چی پیدا شو جہاد بکی اعلان دکر کلمت اللہ بکی دا نیت کی غلط تے تا خدای پوئے کہ گناہ کی نیت کیا ہے نو نیت اثر کئی خان نیت سکئی
حاجی سے مبارک راځه زمونږ تفریح ټیم دی صحیح ده ها ها ورشه خلاص دروازه باندې خلاص پوه نه شوې نیت سوچ سشنو کې اثر کوي عبادات عادات عبادات مباحات او عادات مباحاتو کې اثر کوي مباح عبادت بدلی او عبادت کې ثواب راځي او په معصیاتو کې زما یو ملګری خساره اوس وفات شو مرز به جنګ مې دا ځکه سپینګیره سړی ماته چې استاد جی دې کې زما صحیح نیت ده کدا مرزونه جنگ غیبت وکړو چا سره به جنگ کوما نو په دې نیت مرز ساتما چې چلو شي ما دا خطب په ګناه کې د خدا خلو عباسيات دي یې کنه نو یو ځل تل یو دغه تا مرزان چې جنگ کنه دیم پکې ناست نو دوه مرزان جنگېدل او د سره قیمتي مرز چې مرز په هغه رامن ډکړو نو د خپل مرز ته زور ورځه پی چې جنگ ختم شو هغه نه کلمې راځي خپل د نیر نشي نیت اثر کوي پس کې په عبادت کې او په مباحات په معصیتونو کې خبر اس پوښ ته دې خزه ته زکه ګورم باچا سه دې کې د خدای پاک قدرتونه لټوم او خا پوزل څنګه ده او خا لاسترګې دي او خا وګونه دي او ته ګناه کې په ګناه کې نیت کار نه کوي ګناه په ګناه پاتې ده زين کې خبره کینی کنه ولکه قدرت دروازه او اخلاص کې کنه خلاص شي زين کې خبره کینی نو نیت اثر کوي پچا کې طاعات کې او مباحات کې ګناهونو کې اثر نه کوي رحمان بابا چوي چې په نظر کې د سعید نبی رحمانا کلی مختب کتو کې ګناه نشته د اولیاء مخ یادای د پردو د خزو مخ نه یادای کوسم نه پیږي د چا مخونه یادای د لکان مخونه نه یادای دوی تر نه دا مسله راځتله د خزو مخونه نه یاد نه کانو خلقو کلی مخونه خود نه کانو دي د اولیاء دي د بزرګانو دي او د دوی خدا پوسټ کې سپین دي خلې نه پیژنې بیا که عمر بخاو کړ به درته مخه د حسن شپاړس معنی سو شپاړس دا پوسټ کې سپینېدل پکې یو دي دا د سره پکې حساب نه دی الکه دلته خلې عالم دی خيستا اورنګ به توري وای کنه الکه دلته خيستا مستری دی او پپخه بګوړي الکه دلته زبردست انجینر دی خپل او پسر بغنجي دا غلطی خبرې دي چې ته صرف پوسټ کې سپینوالي ته چدنو خلای سو خبرې اتم نمبر خبر ما یو مختدی خو الله دې مړکی ما سره دې بیکار هغه استاد د جمعه د دکان مخه ته ناستما د الله قدرت نظاره څنګه کې په دې لار خزه تیریږي او دې پخوته ګورم چغټ غټه پندای دي او جورابي اغوستي دي خدای څومره خسته بدن دی ورکنه مې تا خدای غږ په دې د الله تعالی قدرت نه پر دې خزو کې ګوري دا لګي دا غټ اسمان درته نخ کاری دا ستوري درته نخ کاری دا المر درته خپل بدن ته نه ګوري وفي انفسكم فلا تبصروا الله وک عالم اکبر توزګار نه نو عالم اصغر خوشته کنه ځان ته ګوره سو خبرې شوي اتم نمبر خبره نیت په درې قسمه ده اول نمبر تمیز د عبادت را ولی د عبادت ماسپخین نیت کې کنه نو دا مازیګر نه بدا مون څنګه جوړا دا پنیت
قضا او د ادا په منځ. دویم نمبر تمیز د عبادت راولي د عادتنا، عادت او عبادت سره جدا کی. دریم نمبر تمیز راولی د معبود حقا د معبود باطلنا. سجدی خو مومنانم کوي او کافرانم کوي، خو فرق دی ها. کافر چې د لمر ته کوي، ستوري ته کوي او ورته کوي، او مومن خپل رب ته کوي، نور ښکار یو شان پیږي.